د پاکستان سابقه کرکټر کم چې پښتنو پسې په لایو شو کې ایروای چینل باندې لایو شو کې کم بکواس کړو په هغه بکواس باندې اجاز احمد باقاعده معافي وغوښته چې د پښتنو نه او صفا الفاظو کې وی چې زما هیڅ کله هم دا مقصد نو هیڅ کله هم ما داسې کنټروورسي نه ده جوړه کړې هیڅ کله مې کام پرستی نه ده کړې او زما چې کم الفاظو ما چې کم مطلب څه د زړه نه راوښکل یا کم الفاظ ما ایکسپریس کول هغه ما صحیح طریقې سره خبره مطلب سمجاو نه کا زه غلطه طریقه باندې ما خبره د خولې نه راغه غلطه طریقه ما خپل فیلینګز چې کم دی ایکسپریس ک چونکې د ټولو پښتنو نه معافي وغوښتلې ده د چې کم الفاظ ادا کړو چونکې په هغې باندې ډېرو زیات کانټینټ کریټرز اردو کانټینټ کریټر پښتو والا هم د دنیا خلکو په ویډیوز جوړ کړي دي او دا سړی مجبور کو هغه ټایم د په قسم دا ویلي چې یو پښتانه داسې دي چې بس صرف مونږ کوي او نور دی کې مطلب سنس نشته دا ایجوکیټډ نه دي تعلیم پکې نشته دی یا دی بیا په پریشر کې گیم نشي کولی یا دی پریشر نشي هینډل کولی د پاکستان او انډیا میچ حواله سره دا خبره کړې و لایو شو کې د ویلو چې پښتانه بس سحر پاس یو پلار تر سره بس مطلب مونږ کې او مونږ نه پس واپس کور کې او بس جمعه او مطلب جمعه او کور لیدل دي او چې کله په دای باندې پریشر نو دای بیا پریشر نشي هینډل کولی دای بیا پریشر کې گیم نشي کولی دا خبره ده کړې وه چې په هغې باندې پښتنو ډېر سم راښکوه د کیریر چې کوم هغې هم دله راوښکو هایلایټ یې کوله چې فلاني سن کې تا فکسنګ هم کړی دی فلاني سن کې د ستا د کرکټ کیریر دا ریکارډ دلې پوره دغه پوره کونډلي یې راوښکه جي پښتنو هم راوښکه او د باقاعده چې کوم د پسې چې کوم د دا خبره کړې ده نو هغې صرف پښتنو نه اردو چې کوم کانټینټ کریټرز دي هغه په هم باقاعده خپل احتجاج ریکارډ کړی دی په کوم چینل چې دی ناسو د هغه چینل مالک سلمان اقبال چې کوم دی د ایروای د کراچي ټیم مالک هم دی هغه په هم باقاعده پر زور احتجاج ریکارډ کړی دی ویلي دي چې دا کم بیان کړی دی چې دا کم خبرې کړې دي دا یې سراسر زیاتې کړی چونکې دله داسې نو ویل پکار سپیشلی د ثوابي جنید خان فاست بالر چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل دي د انډیا خلاف خو ریکارډ لري هغه جنید خان هم ورپسې 2-3 ویډیوز جوړ کړل او د باقاعده په معافي باندې مجبور کو دوست باقاعده معافي غوښتلې ده او پښتنو پسې چې د کم بکواس کړی و نو یقینا زه به درلو یم پښتانه که په هر فیلډ کې دي نو هغوی خپل فیلډ سره وفا کړې ده که چېرې تاسو پښتون وګورئ په کرکټ کیریر کې نو د به هېڅ کله هم فکسنګ نه وي کړي څومره پښتانه تاریخ وګورئ جی فکسنګ کې به یو کلاړي هم نه وي انوالو شاهد افریدي نه مخکې چې کم پښتانو په ټیم کې شاهد افریدي څومره غټ کیریر تېر کړی شاهد افریدي نه پس عمرګل او شاهد افریدي یو ځای کیریر تېر کړی یونس خان د مردان سره تعلق لرونکي هغه څومره غټ کیریر د کرکټ د هغه په کیریر کې به تاسو چېرته فکسنګ یا داسې څه غلط کار ونه وینئ نه به د عمرګل نه د شاهد افریدي دا درې خو غټ نومونه دي دې نه علاوه نور هم داسې لږ لږ ټایم دپاره کرکټرز یاسر شاه نه علاوه نور هم داسې لږ ټایم دپاره د شاهین افریدي مشر هم د پاکستان کرکټ ټیم کې پاتې شوی ریاض افریدي خو هغه هم د هغوی لږ لږ لکه ډېر پښتانه د پاکستان کرکټ ټیم کې مخکې ګیم کړی خو د هغوی کیریر لږ دا درې غټ نومونه یونس خان شو عمرګل شو شاهد افریدي دی خو ډېر لانګ کیریر تېر کړی دی هدی په دې لانګ کیریر کې به تاسو هېڅ کله هم داسې غلط حرکتونه وینئ چې یې فکسنګ کړي وي یا څه بل څه کې انوالو وي یا ډرګس کې انوالو وي یا د پاکستان چېرته بدنامي کړې وي او دغه پنجاب خلک چې کوم دي د رنګ په رنګ فکسنګونه کړي دي ټول میچونه خرڅ کړي دي سپاټ فکسنګ کړي دي څنګه چې امیر خان محمد عامر او سلمان بټ د چې سپاټ فکسنګ کې گیر شو سپاټ فکسنګ مطلب دا د میچ یو لمحه چې ته فکس کې فل میچ نه نو سپاټ فکسنګ خو د پاکستان دغه پنجابیانو کې لړانو د دنیا کړي دي سپاټ فکسنګ فل میچ نه د میچ یو ټوکړه فکس کول دی وسیم اکرم چې کوم دی د به همیشه ډومبنې خپل بال چې کوم دا بر د فکسو د به همیشه په خپل کیریر کې ډومبنې بال وایډ کولو او د ضرور چې کوم هغه به یو غټ جوارګور هغه به د پسر باندې پیسې لګول چې نن به وسیم اکرم دا کوي دا به کوي به د سره پسلاو چې رور غوړ نن به دا بال وایډ کې دا بنو کې دا به دی خو کې دا به داسې کې دا به داسې کې دین علاوه نور هم د دنیا غټ مثالونه پراتري تاسو له زدر کولې شم خو اجازه احمد چې کوم بکواس کړو نو دا غي باقاعده معافي غوښتلې ده جی دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام